رسول الله په دربار کې یو عظیم سناخوان چې نعتونه به د رسول الله لیکل هم ویل به هم، نوم یې د حضرت حسان. څه نوم یې ده؟ حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ. چې کله به کفارو رسول الله ته رد او بد ویل، حضرت حسان به مقابله ته راغی. چې کله به مقابله ته راغی، د اشعارو جواب په اشعارو سره ورکاو، د رسول الله شانونه به بیانول، بیا به جواب کی ورته ویل. رسول کائنات بول اے حسانه، خدای دې ستا مدد روح الامین باندې وکي، یعنی حضرت جبرئیل امین دې ستا مددگار شي، ته نعتونه د خپل نبی وای، نعتونه د محمد رسول الله وای. نو حضرت حسان د جناب رسول الله میلاد څنګه بیان کړي؟ رسول الله بارگاه کې ولاړ د وای واحسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. کیا معنا؟ وای یا رسول الله تا غوندې شایسته خو زما سترګو لیدلی نه ده. آی های دومره شایسته یې دغسې شایسته زما سترګو لیدلی نه ده. واجمل منك لم تلد النساء، قربان زما سترګو به داسې شایسته څرنګه لیدوی، دغسې شایسته مور پیدا کړی نه ده. واجمل منك لم تلد النساء، مور دغسې بل شایسته پیدا کړی نه ده. خلقت مبرئا من كل عیب، قربان تو خو الله تعالی له هر عیب پاک پیدا کړی یې. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء، معنا خدای ته داسې جوړ کړی لکه څرنګه چې ستا رضا وه داسې جوړ کړی یا رسول الله، داسې جوړ کړی.